خپل ځایو کښې مختصر بیان انشاءالله ونازیز کېږي نور به غونډه ختموو. وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديه مهتدى وبآثاره مقتفى من المفسرين والمحدثين والمجاهدين والقراء والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف ويسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله. جنابی صدر جلسہ شاغل راغل علماء کرام شیخ عظام داخل و خارج سفر راغل میرمنو قراء کرام حفاظ کرام زمر د دې ښار او د دې ولایت قدرمنو مشرانو کشرانو مجاهدینو او متدین دین پرور قرآن پرور مساجد او مدارس پرور مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبرې په مختصری کو سره چې قاری صاحب محترم عذر وکړي چې موږ د دوی سره وعده کړې ده چې پروګرام په مختصر وخت کې ختموو. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې کومې خبرې په مقصد کې هغه ستاسې په مخ کې کښېږدي. عزیزانو د قرآن کریم نزول د الله عز وجل طرفه په اصل کې د معانی د فهم د فار راغلی چې موږ د قرآن کریم د آیاتونو په معنا پوسو او عمل ورباندې وکړو. لیکن عجب خبره دا ده چې د قرآن کریم تر معنا او تفسیر مخکې الله عز وجل په خپل په قرآن کریم کې د قرآن کریم د تلاوت او قرائت ویل زده کول دا هم یو مقصد او مقصود ګڼل. د سورۃ القیامت څو آیاتونه ستاسې مخ ته تلاوت شول. مفسرین و حضرات لیکلي دي چې جبرئیل امین با د اسمانو څخه راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړلی. کله چې به حضرت جبرئیل امین فرشتې د نبی کریم علیه السلام سره قرآن تلاوت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژر ورسره وایي. په دې خاطر یې ژر ورسره وایي چې داسې دي چې جبرئیل امین ولاړ شي او زما صحیح په دې خاطر یې د قرآن کریم ژر او چابک د جبرئیل امین سره وایي چې داسې دي هغه د جبرئیل امین لهجه زما صحیح ده. کله چې نبی کریم علیه السلام د قرآن د تلاوت او قرائت په وخت کې مشقت پورته کوي تکلیف یې پورته کوي چې داسې دي راصحیح شي او دوی ولاړ شي هغه طریقه یې نه کوم ده. الله عز وجل دغه آیتونه نازل لا تحرک به لسانک ای زما نبی صلی الله علیه وسلم تاسې حرکت نور کوئ خپلې ژبې ته لتعجل به چې چابک یې ووایاست. قرآن دومره چابک مه وایئ چې ستا سره د
قراءت تلاوت مستقل مقصود بیان کړی قاری صاحب محترم پام کوه چې فخر ونه کړي حافظ صاحب محترم پام کوه چې ناز درسه ورسي چې ما کمال کړی دی قرآن مې حفظ کړی دی او قرآن کې په ښایسته انداز ویلی دی وایم دا د قرآن معجزه ده دا د الله عطا ده چې تا کې درکړې ده ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء هر کس و ناکس چې الله عز وجل نه ورکوي تاسې په الله باور وکړئ د دې مجلس یو جلا کوي دا هر قاري صاحب چې راځي هغه ترابل بالا وکړي د قرآن کریم په سینه کې جمع کول د نبي کریم علیه السلام او پر ژبه ویل د نبي کریم علیه السلام الله عز وجل دا خپل پر ذمه دار نه چې دا حنجرې تاسې وینئ دا لهجې تاسې وینئ د اوازونه پورته او ښکته دا ټول د الله عز وجل عطا ده هیڅوک نشي کولی چې داسې کلام او داسې تلاوت وکړي چې د الله عز وجل په حکم په ټوله دنیا کې که تاسې وګورئ څومره ژبې دي نن انګریزي ژبه انټرنیشنل لینګویج دی ورته وایي انګریزي ژبه د دنیا نړیواله ژبه لیکن په انګریزي ژبه کې هغه فصاحت او بلاغت هغه بیان نشته چې هغه په عربي ژبه کې په انګریزي کې د قرآن کریم د اعجاز د اقسامو څخه یو قسم اعجاز یا معجزه دا ده چې الله عز وجل چې په کومه ژبه دا کلام ویل کېږي او په کومو حروفو سره دا کلام ادا کېږي د دغه هر مخرج الله عز وجل د دغه امت د قراو او د حفاظو په ذریعه سره موږ ته راوښودل د قراءت عشره و امامان به در معلومېږي نافع مدني صاحب ابن کثیر مکي صاحب عاصم کوفي صاحب دا هغه انسانانو چې الله پاک د دې خدمت لپاره انتخاب کړي عاصمي کوفي صاحب مبارک راځي په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې د خپل شاګردانو ته علم القراءت ویل قاری صاحب چې استاد د قراءت وایي سموده تیر سوال د عاصمي کوفي رحمت الله علیه د خپل سوي د لوم یا یو قسم مشبيره شاګردان هم سره نه پوهیږي کله چې د خپل څخه مشبيره ته وي د شاګردان خپل کوچ حضرت په فاجه دا خوشبي د خپل سره د آیات داسې په خپل خپل کې لوان کې لوان خوشبو مې ده ورته دی ورواجه پرته خوشبو امام عاصم رحمت الله علیه وایي چې اخلاص کې چې نه غصه دا غسي یو ترتیب جوړ دی پروګرام یو نه کړی سبا او بل سبا اخر شاګردان راټینګ چې حضرت ته خوشبي وو دا د لوم خوشبي روزانه ورځ یادېږي چې ما چې مجلس راسي چې په یو مجلس ټول معطر او منور سواجه امام عاصم مدني رحمت الله عاصم کوفي رحمت الله علیه چې راټینګ کې مثلا راټینګ کې بیا وو چې سبا کې کتر ورو تاسو بیا زما خبرې ما هو چې په دنیا کې بس بیا په اصطلاح خبر نشه چې کوي داسې ټول بزرګان ټول شام ټول د خپل ذات اړوند چې کوم شان و هغه سره نفس ګټي یا دا غره سم شهرت په دې شان یې مولانا قاسم بن منصور رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند باندې هغه وایي د ژوند په اخر کې وایي چې دومره د شهرت څخه تنګ راغلی الله مې دې قسم یې کچې د قاسم دغه دوه حرف علم نه وایي نور په قاسم چا پیژنې نه چې په کم کښ په کرونده کې بزګر دی او چیرې هلته یې مزدوري کوي لیکن په دا دوه ټولو علم بدنام دی عاصم مدني رحمت الله عاصم کوفي رحمت الله علیه وایي ټولو شاګردانو ته وایي چې اصل خبره دا ده دلته مې د علم القراءت یا علم التجوید و شاګردانو ته ښووي یو شپه په مسجد نبوي کې پروت دی خوب وینم رسول الله صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیدی ما ته ویل عاصمه بچی راسه ما یا رسول الله حاضر خدمت ول ډېر ښایسته قراءت د شاګردانو ته وښایي ډېر ښایسته قرآن وایي تر اوسه په تحقیق کې مچ کوي ای زما امت ای زما د امت قراء او حفاظ علماء قرآن ښایسته کوي په خپلو اوازو سره د دې حدیث شریف په تفسیر کې علماء ولیکي اخرجوا اصواتكم باحسن صورة من تجريد وترتيب عند قراءة القرآن اے زما د امت قراء او حفاظ تاسې د قرآن داسې ښایسته وایي تجوید هم ورسره باندې ترتیل هم ورسره په داسې انداز کې وایي ستا د زما مکتب په دغه ځای کې په داسې انداز چې د قرآن کریم تلاوت کوي بما یظهره من الخشوع والشوره في ذلك
تجلب البكاء داسې قرآن وایي چې هغه ژړا الحمدلله ما چې زموږ پر را وتوکل هره پایه لیکن موږ چې دا زموږ چونکې د کور خبرې دي د دننه خبرې دي زموږ یو شی کم دی چې موږ ژړا نه موږ عجمیان دي دا زموږ کمی دي موږ کم دي د لوی سره موږ کم عربان یو خاصیت لري چې قرآن وایي ژړا قرآن وایي ژړا دا شي صفات مر رسول الله صلی الله علیه وسلم برجل نبی کریم علیه السلام پر یو سړي باندې راغی وهو یقرأ القرآن ویبکي قرآن تلاوت کوي او د تلاوت سره ژړل فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم عليه السلام ورته ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل أي تسمعوا إذا الله عز وجل ودب قول ورتل القرآن ترتيلا تسي القرآن ترتيل بس هذا هو الترتيل هذا الترتيل سري القرآن وين وقعين حاكم يستجب بالبكاء وجرام بركش أزدي خيزا بدي ريزا كم تلاوت شي بیا د زړه سکیږي نو خبرې چې د زړه سکیږي هغه په زړه باندې مشکل دا ما ته ټول چې مطلب دا کمای ولې ارشي چې ما مطلب دا چې دا صفات پیدا کړو عینو خطوه د زړه کې یو خطوه د زړه کې دا خبرې د دې موږ وایو چې کوم شان په مشکل هغه را پیدا کړو او کوم شان چې په مشکل موجود هغه باندې څو برابر شي دي حدیث شریف کې نبی کریم علیه السلام عند تلاوت جړه لیکن بیا هم زموږ د قراءت لپاره بل خوشبوي وره حضرت علقمه صبي ولا الشراب حضرت علقمه صبر رواقي وكان رجل يقرأ قراءة حسنة يو تاريخ سبنا في تلاوات وي حضرت علقمه صبر چې ورته فقال بيو فرن هذا هو الترتيب دا چې دا ترتیب دی چې الله عز وجل په قران کې د ټول کس تعریف کړی هغه دا غوړي چې خاصه قران وایي نو الله عز وجل موږ تاسو ته دا محبت را نصیب کړي الله عز وجل موږ د قران ملګری شمار کړي الله عز وجل موږ د قران رفیقان شمار کړي فقط حدیث شریف ته توای یو حدیث شریف راځي ان لله اهلینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي چې الله عز وجل باز خاص دوستان دي قالوا من هو اذا الله رسول خاص دوستان دي قال اهل القران وخاص دا الله عز وجل خاص دوستان څوک دي د قران اهل دي واهل الله د الله عز وجل دوستان دي وخاص الله عز وجل خصوصي دوستان ډیر لوګ حافظ د قران قاری د قران الله عز وجل خپل دوست کړي چې د الله عز وجل دوست د الله عز وجل دوست چې څوک دي سبحان الله تاسو د علماء کتابونو کې د الله عز وجل د دوستۍ ثمرات د الله عز وجل د دوستۍ ابتدا د توسط د انتها د دوستۍ چې الله عز وجل د الله د دوستۍ انتها د څوک ورسېږي هغه به جنت او دوزخ هم نه کوي نن خو موږ دا باندې الله جنت راځي یا الله د دوزخ موسیقه سنت وي پتا لیکن د الله عز وجل محبت د الله عز وجل دوستۍ چې چاته حاصل شول پر هغه باندې یو وخت داسې راځي چې هغه جنت او دوزخ کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې عجیبه انسانات دي رابعه بصریه زموږ د دې امت یو بزرګ شخص دی سره د دې ځای څخه معلومه شوه چې ښځه تقوا کوي رابعه بصریه وای را روانه ده په یو لاس کې ورتي په بل لاس کې وبني یو چا ولې د رابعه خدای دې چې روانه ولزم د خلکو جفانې لیدلې د خلکو فرضي محبتونه لیدلې چې زیات ولزم په دغه اور باندې جنتونه سوځم او په دې وو باندې دوزخونه ختمه دا څه وایي جنتونه او دوزخونه ختمه ولوي والسائران دغه چې خلک د الله عز وجل سره محبت کوي د جنت لپاره خلک د الله عز وجل عبادت او بندګي کوي په دې خاطر چې د دوزخ څخه بیري زموږ چې دوزخ هم ختم کړي جنت هم ختم کړي چې د الله عز وجل د مسلمان محبت به غرض دایره د اوجه ملتحات دي علماء لیکلي جنت مشتق سنت کې اللهم اني اسالك الجنه ورضاك اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار حديث شريف کې نبی کریم علیه السلام جنت غوښتي دي الله رضا یې غوښتي ده او د دوزخ څخه پناه غوښتي ده او د مرګ د الله عز وجل ناراضي څخه پناه غوښتي ده ولکه دا سنت طریقه ده د هدایت او حال ځینې وختونه انسان د یو حالت څخه مغلوب وي چې مغلوب وي خو بیا نه ملامت کیږي زموږ د دیوبند علماو سرخیر حجیم عبد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دا د حکیم علماء مولانا اشرف علي طالب رحمت الله علیه پیر دی دا د مولانا قاسم نعمتي صاحب پیر دی دا د مولانا رشید احمدی ګوهری رحمت الله علیه پیر دی دا حجیم عبد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه مبارک راضی دا وایي توري څپلینو مطرح دا تور چپل دي کوي دا تور وجود پیدا نه کوي یو چاو هغه مریدان ورته چې حضرت دا توري څپلې په شکل ګناه دي موږ نه پوښتنه کوي ولې نه پوښتنه
اذا جمعتنا يا جرير المجامع دغه زموږ پلرونه دي مثال راوړي جرير چې کله مجلسونه مونږ راجمع کی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه چیرې دي په جنت المعلا کې نام پاره دي مکه مکرمه کې موږ څه اکابرین دي درسونه کړي خواري چې انتها یا مکه سوي ده انتها یا مدینه منوره سوي ده مولانا زکریا رحمت الله علیه په جنت البقیع کې دا په شیخ الحدیث باندې مولانا زکریا رحمت الله علیه د دیوبند علماء کې شیخ الحدیث لقب دی نو فقط یو عرض دا کوي چې څومره الله عز وجل دا کسان خپل محبوب مقرب بندگان ګڼلي دي که عوام دي که خواص دي که ټولنه ده حتی که نظام دی دا شی باید وکړي د پرون جمعه د پنجشنبې الحمدلله دا ترتیب ورجوړ دی دا بل د خوشحالۍ ځای دی چې نن واکې او نظام د داسې خلکو خلاص ورغلی دی چې هغوی دغه ته ژمن دي چې دا کار ښه پر مخ یوسي د پنجشنبې په ورځ د هلمند په ولایت د ولایت دفاع او د تعلیم تربیه دفاع د هلمند د مدارسو ټول محتمین رابلل شوي وو نو په هغه کې دغه وه د امیر المؤمنین حفظه الله مشرتابه د خاصه د امر چې تاسو دوی درې موضوعات دي یو موضوع مستقل د علم القراءات او تجوید مستقل موضوع ولا دا وړي ورځ ته مثالي زموږ د هلمند والي صاحب امیر المؤمنین دا خبره کړې چې تاسو ولر سي د مدرسو د نصاب هغه یو موضوع دا بل موضوع دا چې د مدارس ډېر خار دي یو په هلمند کې پرون چې موږ ته تعلیم تربیه له خبر وکړ یو په هلمند کې 15,000 کسان د مدرسو طالبان وو 15,000 دا سخت تعلیم تربیه کېدای شي داسې مشورې امیر المؤمنین ته راغلي وي چې مدارس باید په نظام ګډې وکړي مدارس باید عوامو ته وپرېږدي چې عوام یې وپالي لیکن داسې ته معلوم وي چې عوامو ته طرفه لوېدلي زموږ ملک اقتصاد نه دی برابر څلوېښت کاله دلته جنګونه مشکلات تېر شوي دي آج اوس هم کفار پابندي راباندې لګولي د چا په خاطر د دغه قرآني نظام اسلامي نظام په خاطر نو علماؤ ته دا توصیه وشوه چې تاسې ونیسئ خپل نظرونه ولیکئ دغه نظر د مشرتابه تر دفتره ورسوئ دغه نظر ته امیر المؤمنین پرې ورسوئ چې مدرسې د نظام سبب پرېږدوي مدارس باید نظام په بغل کې واقع بعضې کسان بیا دا دلیل وایي که چېرې موږ مدرسې په نظام ګډې کړو خدا نخواسته که سبا نظام لاړې مدرسې هم ورسره ولاړې شي دا خدا نخواسته خو به وایي لیکن که چېرې مدرسې خدای په تګار چې شل واره د نظام لاړ شي خدای دې نه وي خدای دې نه وي بیا مدرسې هم بیا نشي پاتې د امکان نه نو دا مابینځ کې خلا رانیستل چې مدرسې باید عوامي شي عوام کې خپل په کې څه مشکل شي نو ما خبرې درته کوم چې اوس دا بل ورته دا شی ورته راغی چې دغه شان یې لیکلي وو چې علم القراءت ته علم التجوید ته د قرآن حفظ ته د قرآن ناظرې ته دې ته عبارت مکمله توجه ورکوي انشاءالله دا ښه ځای دا ښه ترتیب او دا ډېره غټه جفا ځکه فقط تاسو ته د حکیم المحمد صاحب یو خلیفه خبره وکړه دا د حکیم المحمد صاحب اخري خلیفه مولانا شاه ابرار الحق صاحب په هندوستان کې څومره مخکې وفات شو مولانا ابرار الحق صاحب وایي چې یو مدرسې ته ورسم غټه مدرسه چې وګورم دا د درجو صنفونه یې خورا ښایسته وي کله چې دوره حدیث ته ورسم ماشاءالله ښه پکې لګېدلي ښه ښایسته ګنجیلان ځړېدلي ښه ښایسته میزونه پراته دي ښه موکي تیار کړي او ښه سپیکران بیا چې کله د وړې دورې ځای ته ورسم هغه هم ښایسته بیا چې کله پر ډېرو صنفو وګرځم هغه هم ښایسته لیکن کله چې د حفظ درسګاه ته ورسم یا د ناظرې درسګاه ته ورسم خواره ولاړه زاړه زاړه میزونه زاړه زاړه فرشونه یې داسې مه کوئ په دې په وخت کې چې کله یم د دغې شپې راشي ساره چې د سره تر ننه پورې دا خوشبویي ده خبره مې تر څه پورې درته کوي د قرآن ته احتیاج دا د قرآن احتیاج الله عز وجل په داسې رجال قرآن سره داسې لیکن دا یو انتخاب دی پر دې باندې بیا موږ نسبا نه بلو چا چې د قرات علم ورکړی دی چا چې د تفسیر علم ورکړی دی چا چې د حدیث علم ورکړی دی څوک حافظ صاحب ګرځولی دی څوک قاري صاحب ګرځولی دی څوک څه کوي څوک څه کوي دا د دې شعبې ټول الله عز وجل وشي ځکه حدیث شریف ته راځي کن عالما یا علما جوړ سي او متعلما یا متعلم جوړ سي او سامعا یا قاري صاحب جوړ سي چې استاد ځي وقرا حضرات له استادان ورته موږ په هلمند کې یو شیخ صاحب چې د تفسیر بیا په پاره سره بدل په
هلمند کې قاري صاحب هم ناست دی المدح والذبح مخامخ مدح وایي ذبح ده خو زه مدح نه کوم زه نقل په هلمند کې یو شیخ صاحب دی هغه بار بار دا ټول شاګردان ته وایي چې زموږ تاسې د پښتنو زون ته کندهار هلمند فراه نیمروز وغیره ودیو ته الله عز وجل د علم القراءت هم راوړي سبب یې قاري صاحب محترم دی استاد العلماء حقیقت دی زه دې ته اکثره وخت وایم نو ولاکه چاپلوسان یې نو ورته غوړمالان حقیقت ته به سړی حقیقت دی که نه نو خبره مې تر څه پورې عربي ژبه الله عز وجل دومره فصاحت په عربي ژبه کې کښېښوي چې دا د قرآن ژبه ده چې هر د خپل مخرج سره نن تاسې وګورئ با تا جیم دا هر یو خپل مخرج دی لیکن کله چې انګریزي ته راځي چې نن نړیواله ژبه ده انټرنیشنل ژبه ده هغه ته چې راسه په هغه کې کمی تاسې وینئ سی ده سی هم د کاف معنا ورکوي او کې هم د کاف معنا ورکوي خورا ګډوډۍ پکښې سی چې نه د بل هر سړی ځای کې میډ چاینا هلته چې وګورئ ډچ ورسره لیکل سی هم د کې معنا ورکوي خپله کې هم د کې معنا ورکوي دا څنګه ګډوډۍ ژبه ده په عربي ژبه په انګریزي ژبه کې تاسې ته څوک نشي کوئ چې ډي د کوم مخرج څخه ادا کېږي کې د کوم مخرج څخه ادا کېږي اس د کوم مخرج څخه اچ د کوم په انګریزي ژبه کې مخرج نشته لیکن کله چې عربي ژبه راشي واسه په عربي ژبه کې مخارج څه ها ژبه د تعلل یو خاطر راکو دا صفات لازمي دي او دا صفات عارضي دي او دا صفات متضاده دي په ادار کوم لحن جلی دي وکي په ادار کوم لحن خفي دي وکي بیا خو قاری صاحب بالکل سړی نه ماشي موږ په وخت په خدای بیرې ته کاران مخ ته موږ وسو ځکه اوس بل حال چې درسونه وایي هغه بل حال اوس هر څه بدل مجبوري بیا دوی نو دا د الله عز وجل څه دی دا د الله عز وجل عطا قرآن کریم معجز کړه تلاوت د قرآن کریم چې دا مقصودي عبادت دی نن د دنیا په سطح یو پروپاګاندا روان غواړي چې اغیار موږ د خپل قرآن صحیح لیکي څه وایي وایي د قرآن تلاوت بیا څه په معنا یې نه پوهېږي ورته ناست د قرآن تلاوت کې دا بیا څه دا خو داسې مثال لري چې ډاکټر صاحب ته ورغلې هغه نسخه درکړه تا نسخه راواخېسته درملتون ته نه تللې کور ته ناست یې دا نسخه د ورځې شل واره وایه وایه دا ته څه ګټه تر څه وخته چې په دې نسخې دوا راننیسي او دوا ونه خوري استعمال یې نه کوي قرآن په هغه وخت ګټه کوي سړی په معنا او ترجمه پوه شي بیا یې وایي ګټه کوي دا ورته څه ګټه کوي دا یو پروپاګند دی د اغیارو د کفارو چې روان دی لیکن دا خبره غلطه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله چا چې د الله عز وجل د کتاب یو حرف وایه فله حسنة هغه الله عز وجل یوه نیکي ورکوي والحسنة بعشر أمثالها یوه نیکي په لس چنده لا أقول ألف لام میم حرف زه دا نه وایم چې ألف لام میم یو حرف وي ولكن ألف حرف ومیم حرف ولام حرف پر یوه ألف لام میم باندې الله عز وجل ورته دېرش نیکي درکوي ابراهیم علیه السلام چې دعا وکړه چې یا الله په دې قوم کې داسې یو شخص پیدا کړې چې و دې قوم ته ستا دین شي د نبوت څلور مقاصد په سورة البقره کې دوه ځایه راغلي دي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته اولنی مقصد د نبي کریم علیه السلام د راتګ چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله څه وغوښتي هغه څه و چې داسې نبي په دې قوم کې پیدا کړي چې اول به ستا د کلام آیاتونه نو دا هغه وظیفه ده نن د قاریان صاحبان اجرا کوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورتل القرآن ترتیلا علما ناس دي قرآن بحث امام حسن بصري رحمة الله عليه فرمایي د ترتیل مطلب څه دی ورتل القرآن ترتیلا اقرأه قراءة بينة قرآن واضح څرګند وایست امام المفسرین عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي بینه بیانا داسې قرآن وایست چې هغه واضح څرګند چې ژورې بولې نه حافظان صاحبان دې د خطراو کې داسې قرآن وایي چې یعلمون باندې مقتنیان پرېږدي نور پرېږدي نه دا ډېر غټ کار دی زموږ د دیوبند علماو صاحب عالم دي هغه وایي د پښتنو منطقیت چې روژه راشي په نورو منطقونو کې د الله عز وجل رحمتونه ووري لیکن دلته ځینې وختونه د قرآن دومره اهانت کېږي خدا نه خواسته په ځای د رحمتو عذابونو نازل دا کوم ترکیب دی موږ تاسې اورئ درځي فلانکي جامع ته په نیم ساعت کې تراویح کېږي دېرش رکعات لمونځ په نیم ساعت کې دا د قرآن سره ظلم دی که نه دی القرآن الشافع المشفع قرآن د الله عز وجل هغه کلام دی چې زموږ شفاعت کوي او
او شفاعت قبلي وماحل مصدق قران زمر سره جګړه کوي او په جګړه کې الله تایید کوي وڅوکو من جعله امامه قاده الى الجنه چا چې قران خپل مخ ته کوي قران جنت ته ومن جعله خلف ظهره چا چې قران شاته ورځوي دا د قران شاته ورځوي چې د دیر شرکات د نسبه درشته کوي او چې په دیر شته کې دا قران سره ظلم کوي زموږ علماء لیکلي چې داسې تراویح وکوي چې هغه ته په 500 کې ونی مسیح پاره وایي چې دوی شته د علم ترقې په تراویح وکړي کله علم ترقې په تراویح داسې په عزت سره یو داسې په کور کې आवाज وکړي تراول موږ په جماعت سره سنت کفایه دي یعنی که په کلی کې یو څو کسانو په جماعت وکړي دا نور غواړي خلاص دا قرآن حقوق ورتل القرآن ترتيلا امام الزحاق رحمه الله عليه فرمى اقرأه حرفا حرفا قرآن يو حرفا دا عربانو سره زده الناس العرب نبی کریم علیه السلام فرمى د انسانیت د کمال اعلی صفات په عربو کې سره شي اتوسع د عربان دروي نو زموږ د عربانو سره په موضوع نشته سیاست ته بنځو بچی ته بنځو خبر د قرآن پر تلاوت دوی په څه خپل ترتیب یې ورسره لیکن د حرم شریف شته کاته تروي په وسه دي سونه خپل نو خبره تر څه پر درته کوله د قرآن تر حق پورې چې دا الله عز وجل تلاوت د قرآن مقصود ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم نبت چې راشي دا بل آیت نبی کریم علیه السلام ته الله عز وجل فرمایي ان علينا جمعه وقرآن ای زما نبی دا قرآن ستا په سینه کې اچول او ستا پر ژبه ویل زموږ وسلاسه یو خبر علمي نکته واورئ فاذا قرأناه فاتبع قرآن چابت یې مه وایه چې کله زما فرشته جبریل امین وایي بیا ثم ان علينا بيان دې سوست شرح او تفسیر زموږ سره د تدوین کې راغلی د قرآن تلاوت وزن ذکر ان علينا جمعه وقرآن د قرآن د قرات په معنا دی علما حضور لري دې قرآن جمع کول ستا په سینه کې او ستا پر ژبه زموږ کار دی یو ځل راغلی فاذا قرأناه فاتبع قرآن چې کله جبريل امین وایي دوی د قرآن تلاوت وزن راغلی چې تفسیر ثم ان علينا بيان یو ځل راغلی دې څه معلومه سوچي د قرآن تلاوت مقصود دی کله په یی جمع عبادت دی په ترجمه کې څو په بیرې عبادت دی امام احمد بن حنبل رحمه الله علیه الله عز وجل مفهوم دی دا الله عز وجل مفهوم دې ثابت دي کیفیت دې څه بدانه وای چې ما داسې ویلي بس الله عز وجل مفهوم دې د څو مذهب امام احمد بن حنبل رحمه الله علیه دا الله څخه پوښتنه وکړه چې الله او عبادت کې د بنده کوم عبادت ته فضل دی وان الله عز وجل ذکر خيركم من تعلم القرآن وعلمه حدیث شریف کې بهترین انسانان هغه راغلي چې قرآن وایي او بل شي چې هغه الله عز وجل بهترین بللي چې تاسې هغه پرې وي دا هغه په دې نور کتابو باندې مصرف کم تر کمه خطوبه در وکړي چې څنګه تاسې د دوره حدیث طالبانو د وړې دورې طالبانو د عامو طالبانو ته کوم امتیاز ورکړي دي دا امتیاز ناظري والا ته ورکړي تاسې په مدرسو کې لیدلي دا ناظري والا خپل څونه او بل انت کدا نن چې زموږ شاګردان فارغ شي د دورې څخه فارغ شي یو مولوي صاحب د دوره حدیث څخه فارغ شي ښه قاري د قرآن ښه حافظ د قرآن اسما مدرسې ته بلې مدرسې ته راځي څنګه علامات ابن رسول کتاب راکې څه درس کوي هغه چې ښه ناظره ورته وایي چې ښه حافظ درس کوي د قرآن شریف په درس دي دا فکر کې ثواب صرف د کتابو په درس کې حالانکه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دې خبره چیرې نو دا زموږ علماو توصیه ده چې ښه حفاظ ښه قرآ پر ځای د دې چې د کتابو مخ ته راشي هغه یې دې ته رسي ښه حافظان دې ورسي ښه قاریان دې ورسي ښه یعنې ښه اهل کسان دې ورسي دا به د ټولنې ځینې پر مخ ځي او اخره خبره دا ده اخره خبره دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یؤتى بقارئ یوم القیامه قاري سره د قیامت په ورځ راوستل کړي شي قاري سره د قیامت په ورځ راوستل کړي شي ويقال له ورته وویل شي اقرأ پر اوله جنت د جنت ورته او بیا ورته چې اقرأ شروع کړه ورته زمخت ورتل كما ترتل القرآن في الدنيا داسنا القرآن په خپل مزه باندې وایي د مړکاریانو صاحب دا چې دی وایي هغه حدیث په مطلب داسې وایي نن یې داسې په مزه وایي د دنیا کې چې دی وایي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ستا ځای چې دی د آخر هغه آیت سره نشته هلته ورته رسېږي نو دا د قاري صاحب مقام دی خو البته په آخر کې بیا یوه خبره درته کوم چونکې دا زموږ ملګرتیا ونډې والي ده خو دا ناپاسته دا نفسونه غټ نشي څنګه چې د قراو دپاره ترغیب موجود دی دغسې د قرآن کرامو دپاره یو ترغیب به موجود وي خوا دې نه راسره به وي هغه اخري خبره دا ده سهل بن سعد رضي الله عنه فرمایي كنا نحن نقرأ القرآن
موږ ناسو صحابه کرام د قرآن کریم تلاوت کوي فخرج علينا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ناسې د قرآن تلاوت کوي نبی کریم علیه السلام راووتی وایي کله چې موږ ته وکتل الحمدلله کتاب الله واحد شکر دی الله لري چې زما په امت کې داسې انسانان موجود دي چې هغه د قرآن په قرات راټولي الحمدلله کتاب الله واحد شکر دی الله لري چې د الله کتاب موجود دي وفيكم الاخيار تاسې کې نیکان خلک موجود دي تاسې کې صلاحان موجود دي وفيكم الاحمر والاسود تاسې کې ځینې انسانان هغه دي چې په رنګ تور دي تاسې کې ځینې انسانان هغه دي چې په رنګ سره دي اقرأوا القرآن زما امتیان قرآن وایاست من قبل ان یأتي یوم د هغه ورځې تر راتګ مخکې قرآن وایاست داسې انسانان به په ټولنه کې پیدا شي یقیمون حروفه داسې ښایسته قرآن به وایي دغه هر حرف به د خپل مخرج سره باسي ډېرې ښایسته لهجې به وایي ډېر ښایسته اوازونه دي لیکن مشکل لري دغه ډېر د خطر ځای دی داسې انسانان به په دې ټولنه کې پیدا شي ښایسته قرآنونه به وایي یقیمون حروفه په ښایسته مخرج وایي لیکن لا یتجاوزون تراقیهم دا د